अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान वअल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसी वल जान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख़फ़ीना मिन ज़ीनतिहिन्ना वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनूना लअल्लकुम तुफ़्लिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई इज्जतमंदो मशरानो ज़वानानो कशरानो कोर के नास्तो औरीदुनको तोरसरो ख्वाइंदो मैंगो द टोलो मखके द अल्लाह का दरबार की दुआ गोयम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की द हक वैलु तौफीक राखी और ब्या दी अल्लाह मंगतोलुला पागा हक बांदी द अमल कवलु सरसरा अखपल अखपल द ज्वन तेरवलु तौफीक हम नसीब की। इज्जतमंदो खबर रावानवा व इस्लाह द माशरा की और यकीनन पदे बारके तुम फिक्रमंदी जुम फिक्रमंदी मा जगची माशरा जुड़ी गी हम जमास्ताना और पुरानी गी हम जमास्ताना कल का माता बराबर शु नु माशरा बराबर शी और का माता बराबर नहीं हो नु माशरा न बराबरी और यकीनन जमास्ता द बराबर वाली लपारा अल्लाह पल किताब रा ले गल और ब्या पदी की दनना दासी कवानीन दासी उसूल दासी जवाबी जिक्र करी दी कचरी मंगा पा आगा उसूल बांधी पा आगा कवानीन बांधी पा आगा जवाबी तो बांधी पा आगा आदाब बांधी अखपल ज्वन तेर को और अखपल पर जिंदगाने और पर ज्वन के रावस्त नु यकीनु साथई माता बराबर शुनु ची माता बराबर शुनु इस मुआशरा बराबर शी पागी के अवलने खबर अदा बल चाकुर त चीज़ें भी इजाजत मजा और यकीनन पदी बांधी मंगा तेरशवी नबख मक्कने जुमा की खबर कड़वा चे कुरान करीम हुई
یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، د خپل د کور نه بغیر بل چا کور ته چیزی نو بی اجازه ته بنرسی، اجازت به اخلي. او چې خپل کور ته هم زی نو ما تاسو ته په هغه جمعه ویلو چې د غلو په شانتي بنځي او نه به د خپل د کور نه د غلو په شانتي راوځي، بلکې چیزی غاړه به تازه کوي، خپل لغونی زور ورکا چې یاره کې دی شي په کور کې دنن استا مور ده، خور ده، رویره ده، خورزه ده، لور ده، هغه په یو داسې حالت کې چې هغه حالت کته تعالی مناسب نه، نو چې تا غاړه تازه کړه نو هغوی به هغه حالت نه ځان زر ته زره بل حالت ته کی، یا کته خپل ځمکې له لغونې په زور را خلاصه کړه نو هغو به پوه شي چې څوک راغی، نو که هغوی یو داسې حالت کی نو هغو به زر ته زره ځان سنبال کی، یا به تا ته آواز وکړي چې دمو که هر څوک یې دنده مه راځئ. دا یو طریقه ده چې خپل کور ته هم ځي او چې بیا کور ته داخلېږي نو السلام علیکم عادت جوړ کا، ځکه چې په سلام ویلو سره ستا په کور کې خیر او برکت راځي، ستا په مال کې خیر او برکت راځي، ستا د کور نه پریشانی ختمیږي. خو پښتون سړی ځان وجني خو ښځې ته سلام نه کوي، دا نشي کولی. نو یو ادب را ذکر شوی، دویم ادب چې کوم قرآن ذکر کړلی هغه موږ تاسو ته ویلو چې دویم ادب څه دی. هغه دویم ادب دا دی، قل للمؤمنین ووایه مؤمنانو نارینهو ته چې نظرونه قطعا ساتئ، نظر قطع ساتئ، په لاره ځي خپل نظر خپل په لاره ساته، اخوا دیخوا مه ګوره، سیده خپل لارې ته ګوره، خپل په نظر خپل د لارې باندې نظر اچوه، اخوا دیخوا نظر مه ګماوه. یقینا چې دا په ما کې او تا کې دا خبره رااله معاشره به سمه شي که نه، چې زوم د کوره راوځم خپل نظر کنټرول کما، توم د کوره راوځي خپل نظر کنټرول کی، زه چې دوم کوره راوځم خپل په لاره باندې نظر اچوما، توم چې راوځي خپل په لاره باندې نظري، نو ووایه چرته نه به بیا غویمې راشي، چرته نه به بیا فساد جوړ شي. جوړېدی شي، خو زما ستا مزاج دا نه دی. ما ته چې راوځو نو که د چا ور ماشوم کولاو پرېښي موږ پکې ښه د اثر داسې دنده داسې وګورو، بیا لکه دا ور بند کړی که نه نو تا پکې پرېښوله څه، تا خو دنده نظاره وکړه. دا مسلمانی ده. کوره راوځي نظر کنټرول ساته، یقینا ستا په نظر کنټرول سره تیر شوي جمعه کې مې ویلي ستا د زړه پاکوالی هم دی او ستا د ستر پاکوالی پکې هم دی، او یوازې دا نه ستا د نظر په کنټرول سره ستا د کور والا پاکوالی هم دی، ستا د لور پاکوالی هم دی، ستا د خور پاکوالی پکې هم دی، ستا د رویرې پاکوالی پکې هم دی، ستا د خورزې پاکوالی پکې هم دی. دویم ادب دا ذکر کړو، او دریم ادب بیا زنانو ته الله کریم وینا کړوا، وکل للمؤمنات ووایه زما محبوبا مؤمنان او زنانو ته چې د کور بار ته ځئ پس ضرورت باندې نو نظر قطع ساته، د بورکې په سورو کې چاته مه ګوره، د ور په چاودونو کې په درشلو کې په بره کړکۍ باندې په چتونو باندې چاته مه ګوره. پوهېږي بھائی صاحب بره با چت وکړي یا دې نظاره وکړي نو لاندې نه خو ماشاءالله لونډه ټولو ته بره ماشاءالله شیش برابر کړی. ته ځان برابر که ټول برابر دي. ځکه دریم ادب زنانو له ورکو چې کل المؤمنات زما محبوب
خپل د امت چې کوم ایماندار زنانه دي هغه ته وایا الله سوېما وی دا ورته وایا چې د کور بار تزي د ضرورت په تحت باندې نو خپل نظر خپل په لار ساته په بورکو کې اخوا دیخوا مګورا اې د ور اې په چاودونو کې چاته مګورا په دورشل کې چاته مګورا په کړکو کې چاته مګورا چتونو باندې مخېجا او اخوا دیخوا نظارې مکوا سمجھ کې راځي دا خبره کوم کو یره دا مولا سړی تیز خبره نه کوي نو زه خو د قران خبره کوم وی نظر کته ساته درم ادب داو او په دې باندې ما تیر شوی جمعه کې خبره کړې و او بیا دې سره سلور هدایات زنانو لپاره نورمو هغه نوم تاسو ته بیان کړو کته تاسو ته یاد اوس دې کې سلورم ادب ذکر کړي او سلورم ادب سے ذکر کئی اے قرآن کریم ہوئی وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ زنانا راوانا دا دا کورنا بارا پا سکار باندے صحیح دا جی ضرورت لپارا خطلیش مانا خونا دا ضرورت لپارا نو چی اس پلا رزی نو دا قدم دے نا دے دا پا طریقہ ایک دا زمان دی تورسر و خوائندو مائندو سربا پوخا کتا اس تیادی پانزیب بوتوی آغا بے پا دی اخپو آچولو نو چکل با دا پانزیبو یا با دا سپینو زرو اکثر با دا سپینو زرو اگر چی ابو بلا دا سرو ور کروی خو نور با او سپین زر اگر که با والا گونگران نو دوی چکل بار تزی نو اگر پانزیب چی پا اخپو باندی نو دی دی اخپو اسمکی للوگوانی دا اخپا پا تاو را پریدی نو چه تاو را پریدی نو اغی سر شم شرنگوانی کئی نو خواشا خولواندانو غوگون تیزی کنا نو چه اغی شرنگ وارو اغی خارو را لو خوشی بای صاحب یہ ولا یضربنا بی ارجلہن کورنا بارزی پسکارزی ایس ضرورت دے ڈاکٹر دے اخپلوانو کرزی غم دے خوشحالی دا بالکل لارشا خو پتلو کی دا سے لارشا چزمکی لاخپا پا دا سے انداز را پریدا کستا پا اخپو باندے تا سا ڈولو سنگارا چولے منا نکی تا تا شریعتا خواغا چاہتا سرگندو ما زدانم چی دا منا دے دا سنے چی دا فتوانا باندے والا گوائی قرآن سا انداز اختیاری قرآن تا خو خالی گورا کنا قرآن ہوئی وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ دیل اپارا چی اخکارشی آغا چی پٹی دویہا دا زینت اخپلنا دا پٹے گا نا دا کو چاہتا اخکارا نہیں نو چی دا اخپولا چرک زور نور کئی نو سو خبری گی نا صحیح دا تی استعمالی ایس ستا دا ڈولو سنگاری و حصہ شوا خو چې د کوره بارځي یا خو سری نه اغوندما او که بیاوما هیر شول نو په لاره باندې قدم په طریقه ایږده چې چاته د دې پته ونه لګي چې یاره پازې به په خپو کې دی سمجھ کې راله خبره شیخ غلام حبیب صاحب دی الله په قبر باندې رحمتونه ولیږي دوران درس کې او زل روانو مو وي شاته کړپ 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 आवाज راځي ایمای چرته اس پیراله ویزه زر سیټ شو چې شاته نو کو داغه د کالج جنکای راخلاص ا سینډل اچولې دومره نری نری هغه پوندې نه نو هغه کوم چې ماشاءالله قدم یې خو سم ټس کوي کنه او دا بیا جدا موضوع دې طرف ته نه ځم ا نری پوندا غټه پوندا ولی پوندا سلا پوندا دې طرف ته نه ځم دا چې څوک ایزای کې کار کوي دا غوی نه تاسو کوي د دې حکمت بدر تاغه بیان شي زاغه حکمت طرف ته نظم خو بار حال قرآن وی اے د کورا بارزی نو په طریقه وزا په طریقه باندې اخپا زمکی باندې دی په داسې طریقه ایکدا په داسې انداز قدم چوتاوا چې ستا قدم کې زور نه داسې نه چې په زور خپل اپری دی او ستا په خپو باندې چې کم پازیب دی کم ډول او سنگار هغه زینت حصہ ده هغه چرته چاته ښکارا نشي د منګه ابدا سو کی
هغه دا ما جوړ کړی سره دی ها دا ما جوړ کړی سره دی په دې چې ما دا 1.5 زره روپۍ خرچه کړلې وای چا مانا کړي خو نه وای کور کې سړی دی راشي هغه کټ کې کینو هغه ته خپل داسې وا غوګونه پیس دغه خو بار نور چاته په مدغه ها والله دې رحم وکي نو دا سلورم ادب وایي ور کوي چې ګوره د کوره چې داسې وزي نو دا خیال وساتي او اخره کې یو خبره کوي وتوبوا الى الله جميعا انسان دې کنه کمه بهشي خدار چا نه راغلي سوا د انبیاء کرامو د جماعت نه چې هغه معصوم دي باقی غلطیاں د هر چا نه کیږي کمه بهشي د هر چا نه راغلي ځواني دا عمر تقاضي سد جذبي سد ځواني زورا او سد ځواني مستیا سد مال مستیا سلغونه پکې د حسن او جمال مستیا دا چې یو ځای کې نو سم غوایمه جوړیږي کنه نو کدا چې در نشوي نو خپکیګه ما قران وی وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون اے مؤمنانو توبه وباسئ الله تا وګوره توبه وباسه او یقینا الله خپل د بنده په توبه ډیر خوشاليږي دومره خوشاليږي کنه چې صدا تصوف من ته خالی ہے د دروغ جړه جوړه کا د ریشو جړه بالا جوړه کی د ریشو هغه یو واقعا می پړاوله یو سو ډاکوان هغه په یو کلی کې یو کورومون چیرې په دې کې مال دی اوس دا کور ته به ډاکه څنګه چو نو دوی څه چلو کو ځان نه دروغ باندې پیرانې جوړ کړ ځان نه جوړ کړ لاره کوڅه ځان نه برابرې چې پیرانې ځان نه جوړ کړ اوس خلق ورزیا راځي دواله څوک دمونو لا درس خيږي پدې کې د دې علاقې مشر یا بادشاہ یا هر څوک داغه معصوم بیمارو بادشاہ په څه درخواست ولګو چې حضرات کتا سورا شي په ما خو بغټ احساني دوی رااله چیرې لکیناس د دروغ هغه جړاګانی یا دعاګانی شروع کړی الله شان ته ګوره هغه معصوم چې ډاکټر ول جواب ورکړو هغه الله روح دوی په ځړ کې سوچو کو چې سړی چې موږ په دروغ باندې جاړو دا دغه کو الله زمون قبلې کچوري موږ په ریشه باندې دغه شونو بیا دغه یو خبره نه دا غوي ژوندۍ بدل کړه لاړه د هر سنه توبه استغفار شو او لاړه ولیان تن الله جوړ په صحیح لحاظ ماته په دروغ هم نه جاړو کړه یقین وساتئ او خپکیږه منو جوان نسل فلمونو ته خجاړي ډرامو ته جاړي سندرو ته جاړي ټپو ته جاړي دا اوخ کی رواني یره وې دې سره پټ ډېر نره دی وې نو ډرامو لپاره نره او چرته چې الله ته ودرېږي یا دعا غواړو نو زه موږ له جړا ناراض ته خالي لغونی د جړا شکل خو جوړ کا کنه ته ګوره چې څنګه الله رحمت متوجه کی کنه حجاج په باره ته ہوتا سواوري دي یو ځله طواف کو یوړون ناستو دعای کولا یا الله مال استرګ راکې الله مال حجاج په شراغ یې څنګه چللې ویجی دعا غواړم څومره وخت کیږي وی دومره وخت حجاج وی چې ما دا طواف پورا کړې چې ستا سترګ راغلي کسترګو نظر دی نه راغله نو زبدل سر قلم کوم بیا فریډم دی نه ما بدل دا سر بیا لوزولې د سره غم شو یا الله غسترګې سکه اوس خو مې پکې سرځي پجړای کوتي پورې کړ چې الله سترګې سکه سر مې وس خوريږي یقینو ساته علما وی چې هغه حجاج دا طواف نو پورا کړي
چې دغه خپل راغو یا څنګه چلې روغ را مړ شم هغه وست د الله نه صحیح وغوښته وس ما تا غواړو کله ما تا غوښتو چل راځي کله ما تا د دعا په مقصد پوهه نه حالانکه حدیث کې چې راځي کنه الدعاء مخ العباده او كما قال الدعاء هو العباده دعا خو اصل عبادت ته نه په تپويږي نه په زپويږي زمونږ څه مقصد دی امام سلام والو مولوی صاحب سلام والو نو موږ به سره سلام والو کله لاس چوت کی نو موږ به سره چوت کو کله چوت نه کا نو موږ به تم ناس صحیح ده چې بیا دې لاس چوت کی تر سوچ دې لاس چوت کی ترغه پورې ته موږ هم لاس سو غواړي که سوک نه سیدا سینی وای دا سیدا کی اچ کله امام یې برحمتک دیم په دې چاټي سره مخ باندې لاس راکای دا دعا ده دې ته دعا وای د امام او ستا تعلق د سلام په ګرځېدو باندې ختم اوس نه امام ستا پابند دی نه ته د امام پابند دی امام دعا غواړي ته ځان لغواړه که امام لږه غواړي ته زیاته غواړه دا نه چې ته به د امام تابع امام لاس چوت کړی نه ته به چوتای نه امام لا دعا نه بس کړی نه اته ورته سکیږي یار وي بس کېم نه ست ټیم دی نو غر چځه کنه دا ضروری ګڼل چې دی کنه دې ته موږ بدعت وې دعا غواړه کنه چا منع کړي چې څومره وخت شي غواړه خواړه خپه جړه غواړه خپه نه غواړه خپه یقین غواړه ته خو چا نه منع کړي خو ها د دعا نمک کې د الله بڑای وکړه پیغمبر باندې درود پیش کا بیا داغه نه رسو خپل حاجت وړاندې کا نه دي د الله بڑای کړی دا نه دي د پیغمبر باندې درود پیش کړی دی او خدای زما دا کارو کی ابس داسې کې ازي همبه خود بڑای خو کا کنه سبحان الله ویا الحمدلله ویا الله اکبر ویا کدا نشي ویلې فاتحه ویا دا ټول د الله بڑای دا بیا پسې درود شریف وایا دا دغه نه ورستو وای الله زما فلان کې حاجت ته الله مال پورا کې الله ما سره اسباب نشتا خود زدا اسباب محتاجم الله ته خود اسباب محتاج نه الله ته خود مسبب الاسباب الله ته زما دا کار وکي دعا دې ته دا نه چې بس مولوی صاحب سلام واروا دې به دعا کوي نو ته کیا کده دعا نه کوي نو ته دعا نه کیا اپا تما ناس چې دې به کله لاس چوتیا چې زلا چوت کما اپا تما ناس چې دې به کله امين وي چې زوم امين وایم پتما ناس چې دې به کله په مخلاص راکاږي زبوم راکاږم زمانہ دعا معمولی شی نه دی او الدعاء مخ العباده دعا د عبادت مغز دی مغز عبادت او کی مغز ولا پرېږي دی الدعاء هو العباده دعا خو اصل عبادت ته اصل عبادت پرېږي دی پس چ باندې د الله نو غواړه پس چ باندې او یقین وساتای الله تعالی یو کتی وکړه الله دومره غیرتی ذات ته پدې یو کبانه ستا ټول ګناونه داسې صفا کوي کنه داسې چې حد په تمام حد په تمام نو زکای دی وی وتوبوا الى الله اے توبه واسه الله تا جميعا پوند ايها المؤمنون اے مؤمنانو را پاسای وګوره الله وی راځه روغه در سره کوم صلح در سره کوم ما ته نه تیاریږي خو چې کله د استر کې پټی شي بیا به موږ الله صلح کو الهس خامنه اوس د سره صلح کوم چې کم ټیم د صلح تاسو نه کولا خدای ته وګورئ چرته یو ورځ خو په یوازې په جړه کې دعا وغواړه ته ګوره چې څنګه چلی په جړه خو وغواړه شکل خدا جړه جوړ کا کنه یار
خپکیږي خو نه کنه که خپش وځي کور کې روټي زیاته وخوري ته چې چانه قرض راخلي یا چې چا باندې پیمنٹ کوي داغه په مخ کې تاسو څنګه شکل جوړ کړی اجي سه حالات ډېر خراب یقینو سات ایسوم نشته واړه جاړي کرای را باندې خوده ته ګوره په خوده به شي پتا به اسوال د تو کوم انداز ته کوم انداز استرګو کې راشي اوخ کې بیا راولې کنه دا سي ظالم د الله په مخ کې وکا کنه اجي خو دې لالالي الله به آباد کی مړه الله به آباد کی نو بهر حال دا زما موضوع نه ده دا اضافي خبره علماء او طلباء ورته جمله معترضه وای کنه جمله معترضه په تور باندې مې ته اوسو خبره وکړه نو سلورم ادب داده چې یاره د کوره بار زی زنانا نو خپل قدم دی په احتیاط چوتای زمکه لدی قدم په زور نه را پریدي ولی کې دې شي د پاکو باندې پانځه وغیرہ یا نور څه ډول سنگار کړي او د دې قدم په زور خپل سره هغه نور خلک خبر شي دا مناسب نه ده دا مناسب نه ده دا نه چې پانځه مناسب نه ده دا د زنانو د ډول صدا خو ها چې د کور ازي یا خدا مې استعمال او د بار او کنه استعمال دې کو هیر د نشواله نو بیا دا قدم په زور چوتوا پلار باندې دین اوازونه مرا باسه چړنګا پړونګا دا مرا باسه خلق په دې مخبره او پینځم ادب اخره کې ذکر کړي وانکل ایام منکم چې کما پتا سو کې لوندان دي کنه بے واده هغه له ودونه او کما کار ختمه وای معاشره باندې سميږي خو ها چې کله مناسب رشتہ راشي رشتہ مناسب رااله ستاس بچي دي یا لور ده یا ورا ده یا خورزه ده او رشتہ مناسب ده نو انکار مکوا خبره ختمه وا مطالبه مکوا زمن دا چې دي کنه یقینو ساتي صدا ته وي سید قرآن وی چوان کې هول ایام ان نکاح کوي چې کما بے وادي کنه لوندان خو چې پاغوي کې د نکاح صلاحيت موجود وي زویل واده کوي رومبه وای ټنګوا چې د خزي قابل دی او کنه دی خزه ساتل شي او کنه شي خو ټنګوا بلچا خور لور کې مخرابوا زه خپويګم زما بچي دې نشای دي نشه کوي ازول بیوم پر دې تور سره اے بندو مولی رومبه خو برابر کګنه یا ازمن پښتانه سوی خپکیږي ونه الکه دا وینا واده ول کوم دې بسم شي نو الکه توله مور راولي که خزر راولي په خزر باندې وسه پوری شوک سم شوی دي سړی خو په مور او پلار سميږي خدای رسول ته وګوره دا تکم غول خوري ګردا سماولي دا چا ویله ودونه وکړه او د نشو عادتو اخر کې انجام بیا صحیح د تور سره ژوند تبانو شو ویره وی پلان کې وته خپلان کې دا کارو کو نو لازمي د بشر دی تاول ژوندۍ تباہ کړ ګناه کې تم را لې پلار عمره دا بل عمره ولې ژوند تباہ کړ زمون خلک دې ته نه ګوري خو بس ابای خالی ډولګو ته خوشاليږي چې د ډولګو غرب کیږي ابای پکې یو پیر کوي اجما د دوی واده دي ا بابا ځان خلاصي ا د پردي تور سره ژوند تباہ کوي واده وکي لوندانو لا چې کوم به واده خو چې د واده قابل یي واده صلاحيت پکې وی الګ ولا واده وکي انا چې غریب ده سره خبر نه دی خپل پغه نشو تماشو کې له ټول ودونو خدای ته وګوره خیال کوي ظلمونه کوي ظلم زمون پښتنو چې کوم ظلمونه کړی دي کنه زما یقینو ساتي د الله پر رحم به معاف کیږي نور ډیره ګرانه ده اوس خو ډیره بهتري رااله قران زما په لاس کې د غلطه خبره بنو کو خو خو چې یو زنانه کونډه شو کنه
اکور کې بنور سوکنو وړي کې خس لیور بو هغه تبا کینول ته سوچو هغه ماشوم باغې لمبو لیور چې چرته پلیتی ملیتی به وکړنو هغه صفا کوبا ا چې غټ بچو هغه بوله پنی کاک نو ته سوچو کا د دې په ترمنځ کې به مینا راشي بیا را بشي دې چې غټي نو د دې عمر په پر نه دي د ځواني ته ورسید هغه بېوالي ته ورسید نو دا به یو د زوی په مابین کې چرته بیا مینه محبت راځي تباہی و قسم دې تباہی تا خو شکر الحمدلله زمونږه د پښتنو معاشره کې وسرورو د تبلیغ په وجه باندې هر کور ته دین ورسید عالمانان ورسید وسرورو خبره په خپل سرګندې تاسو به خیال کړی قاعده نه کیا په نکاح کې وي یا لکه الله دې نه کوي کچری دالک ور تریسته شو نو زمالو په پکې دوبن کې نه خو خو په پکې دوبن کې وي دا زمون کوانډه ده داش خامنه کوندو دا کوانډه ده دماغ خراب وای دا ظلم بو نو قران ایږي وي وانکهوا الایام نکاح کوي اغاولا چې کوم بی واده دي استاسونا بی واده نکاح دا شیخ به کنه وی خدای خاون دا خو یو غټونه معصوم بار په منډو کې پراتو یو طرف ته د بچی کا ټوم پروتو د خزي خوان اکثر یو بل څه خبري اترې کوي او د زنانو همیشه دا فطرتي چیز وی لغونه غټ شي دي سره د وادل وي غمي بیا نو دي زنانه دي خاون ته سړوي دا لغ غټ شو واده ول نه کو نو دي خاون ورته سدي په سو واده ما سره سدي په سو واده هغه تی سره یکور کې چې دا کټای ولاړه ده کنه دا کټای بالاله کوه ها دا خبره کوله به خبره روخ بل طرف ته واړو په نورو خبرو کې راخته شو دا زوی اوس په کټ کې ویخ د خبره اوري دا سره راوړي تقریبا ګنټو شو دوی هغه موضوع ته ناراض نورو خبرو کې لګیا چې دغه غریبوم صبر تام شو د روغونه आवाज کو بیبي هغه یاو بچي سوای بیاغه د کټای شمار بیا شروع کړي وږي په حساب وی دا کټای هغه خبره بیا نه شروع کړي نو یا ساتي چې کم بی واده دي کنه دوی له ودونه وکړي دوی په خپل برابر شي ازمنګا استادو الله دې خصاتی هغه یو ځوان لپلار واده کړو نو غریب ډېر پریشان شو نو یو مچ براته په دې پوزه باندې به غریب کې ناس هغه به مچ داسې شړو ابوال ود بیا براس نو دا غریب به بیا داسې وشړو هغه بیا داسې وډو بیا براغه کې دا به بیا داسې کاوه بیا وچوړ بیا دوی دمو کا داجی ته ویم چې تعلم واده وکړي ته دوی له وندانو له واده وکړي دوی کس برابر نه شنو بیا ماته وای دوی چې دا ترپه کې وای کنه دوی له ودونه نشته یقین اوسه معاشره سمېږي په دې باندې د لوندانو له ودونه وکړي خو چې د واده قابلی او نکاح مناسب رشتہ مناسب ذکر راشي نو ان شاء الله هر څه به خدای برابر کی او کته وای چې یاره دغه هم غریبانان یو اما سره سدي الله یې ته خالی واده وکا مالدار کول یکونو فقرا کوي غریبانان غریبی کنه ته واده وکا نو زه به ان شاء الله تخپل په فضل او کرم باندې مالدار بده کوم او یقینا دوم داسي هغه حدیث کې راځي کنه صحابي راغی یا رسول الله ډېر پریشانی ده ډېر تنگ سیاده نبی علیہ السلام وعده وکړ چې دې وعده وکړو صلی الله علیه وسلم یا رسول الله په نور په کټه روان شوم حالات نور خراب شو نبی علیہ السلام یې بل وعده وکړ تاسو نه کوي نه چې تاسو مولیانو خوري دي مال خو به کار کتلې وې ځبلو کا دا خو یقینو چې بلو کو حالات نور پکړه یا رسول الله بجای د سمیدو حالات نور خرابي ویزه سلورم وکا چې سلورم واده کو حالات برابر دي چرابو څنګه چل یا رسول الله هر څه ټیک ټاک دا یقیني
هغه به چې ودونه کوله کنه هغه به انصاف هم کو ته انصاف نشي کوله حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی صاحب رحمه الله دو بی بیانی کله به چې کور ته مالټه راوړي کنه درځنه نو شپږ به نه ورکولې خپل نوکر ته به چورکای راوړه ابه راوړي چاړه راوړه اے پمیز به نیمه کړه نیمه یولا نیمه بلیلا بلا به نیمه کړه نیمه ویلا نیمه بلیلا بلا به نیمه کړه نیمه ویلا نیمه بلیلا یو مرید ورته حضرت دومره تکلیف شپږ ویلا ورته شپږ بلیلا وینا یریګما کې دې چې دل شپږ ورکم د دې د شپږ واړه خوږي او دل شپږ ورکم د شپږ واړه تروي وې زه یریګم دا سینه چې خوده ما په دې کې راونیس او دا غینه باوجود علما ناستی طلبا ناستی چرته کچا خبره بنا کوما دا غینه باوجود حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله خپل په مکتوباتو کې وی دویم وعده ته بد مګورای خو انصاف ډیر ګران دی انصاف دومره انصاف دا غینه باوجود داغه دا وینا ده دویم وعده ته بد مګورا خو انصاف ګران دی ما تابعین دا انصاف کولې شو ها یا ساتي پینځم ادب داده چې کوم لوندان دي هغه له ودونه وکړي معاشره به صحیح شي او دا شپې دا نا وخت کې ناشته دا به اتوماتیک ختم شي د نیټ د پیکیجونه به ختم شي ټول وای فای کور تراوله دا وای فای به نور ختم شي ها کیبل میبل سیستم به ټول ختم شي دا وای پای دا کیبل ادا شپې ناستا دا خو غریب سشته دی نو ها او بار پر دې یو لسو د دولسو د وی بجې پورې اناسته نیټ ګوري پیکیجونه کله یو گیم ټول وعده وکړي چې دینه خلاصي کنه چې دینه خلاصي کنه چې بیا سار وخت ورته کوروالي چې خرچه راکا ته ګوره دې څنګه ماشاءالله کی کوئی کنه سار وختي چربنګ بده غاړي شاټي سار وختي زمونږ یو دو مرګري نو مې ناخلم هغه یو ورور به اکثر په دې کار کې ډیر ډیلو شریکو کنه نو هغه به چې بل یو به کار کو ته به کار نه کو ډیله به دې بل یو به تیاله کا کار لا پاملا مې در دې سخت کله به دازې مې در کله به داز هغه غریب راخکله ستړی شو یاله کدا چل کو جدای چې جدای وکړه کنه نو ماشاءالله دا چې کم به کار نه کو کنه دې به سار وختي ته روز کې به یو کار نه دو کارونه کوله ورځ دې ما ته پوښتنه مې څنګه چلے وی ماشاءالله ته وې زمارو له چرته چا وس انجنو تړه دا سینې ورخلاصي کنه ولی په سر شي نه عزتمندو د خدای لپاره معاشره اسی نه سمېږي معاشره کا سمای په دې آداب باندې ځان برابر کا چې کم بے واده دي الکان دي ک جنا کوي دي اے د واده قابل لی رشتہ مناسب رالا بسم الله توکلت علی الله ځان خلاصوا ته ګور ان شاء الله ها یو بچی دې نشای دې اغله واده مکو دا سینه بار راته نشو والا ولاړی ګوتې را باندې پوروږي چې خمه وګرابي ها اغله واده مکو ولی زکا چې هغه د واده قابل لا نه دی نشای سره دی دعا ورله وکاو الله دې دې نشو نه صبر کی خود پردی خور لور په زندگی متبا کوا د پردی تور سره جون په متبا کوا ها علاج ورله وکا ک برابر شو او د واده قابل شو وولکا او کنو نو د بل چا تور سره جون ما خراب ته خپل رومبه کوشش وکا دا مو چې واده سره بده سم شي اې د په واده نه سميږي ته ولا خزر راولي خزا مور ولا نه راولي خزا چې نه کنه په خاون سميږي خو خاون په خزا نه سميږي ښا او خاون چې نه کنه دا چې د چانه پیدا دي دا به هوی نه سميږي او چې دا هوی نه سم نشو نو د خزینه بس سم شي مړه الله رب العزت دې عمل کولو توفیق راکړي دعا آداب پاتې شو ان شاء الله راتون کی جمعه کې او په دې باندې خبره کوم واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.